یقین وکړه نن په 14مه صدۍ کې اسلام په خپل اصلي شکل کې محفوظ دی. الحمدلله ووایه. قسم دی دا د دې مدرسو د دې علماو برکت دی. کومه معاشره کې چې دینی مدرسې ختم شو یا لیاق علما ختم شو هلته اسلام اصلي شکل نشي پاتې کېدی. تاسو بر بغداد نامه اورېدلې وي دا مسلمانانو علمي ښار و، مسلمانانو فخر کوو. نن هم زموږ کتابونو کې بغداد ذکر شته. موږ خپلو ابتدایي طالبانو ته سبق وایو موږ ورته بچي دا یاد نسبت دپاره راځي لکه بغدادیون هندیون. هغه بغداد زموږ کتابونو کې تر اوسه شته. لیکن په دې بغداد یو انقلاب راغی. نو بغداد نه مدرسې واغستې، علما یې ته واغسته. نن اقا بغداد ته تلاړ شه هغه خلک اسلام هم نه پیژني. مسلمانان دي خو اسلام نه پیژني. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه خپل سفرنامه کې لیکلی وي زه بغداد ته لاړم. ول چا نه مې تپوس وکړو دلته دیني مدرسې شته و یو ځای راوخور جل ته لاړ شه. ول زه چې ورغلم مدرسې ته ورغلم هغه مدرسې والا مې وکاته ویل مړه دا پته م نه لګېده چې دا خلک مسلمانان دي او که د اسلام څه اثار په نظر نه راتله مدرسې والا. علم او دین دا خو لرې خبرې دي. ویل اخره کې چې راتلم هغه سپینګیري محتمم صاحب ډېر زیات وژړل. ګیرې په اوښکو لمده شوله. ما ته وی د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ووایه او پاکستانیانو هغه د بغداد عالم ما تا ته پیغام را لیږي. ول پاکستانیانو ته ووایه چې د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو د غنیمت مونږ بغداد والا ته راکړی و خو مونږ بغداد والا ناقدري وکړله. الله رانه هغه نعمت واغستو. نن په سرو سترګو ژاړو خو هېڅ په لاس نه راځي. د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو د غنیمت و ستاسو ته درکړی. خبردار ناقدري ونه کوي ورنه الله به ستاسو نوم واخلي. بیا به تاسو هم زمونږ په شان په سرو سترګو ژاړئ خو هېڅ په لاس نه درځي. قدر به کوي انشاءالله. محترمو د دې قدر دا دی خپل بچي دې ته راولېږئ. دا مدرسې د دې علماو سره څنګ به څنګ ودرېږئ. د دې ملګرتیا وکړئ. یوازې تنها مه پرېږدئ. د دې سره مالي تعاون وکړئ. مولانا صاحب حافظ صاحب قاري صاحب ته راشه ورته مولانا صاحب دا مدرسه یوازې ستا نه ده. دا دین او قرآن یوازې ستا نه دی دا زموږ د ټولو شریک دی. دا خدمت به د نن نه پس په شریکه کوو. دننه ته خدمت کوه بهر ضروریات د دې به زه پوره کوم. دا خدمت به زه کوم. بیا چې د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو د الله پیغمبر ته به ویلی شو د الله پیغمبره زه ډېر کمزوری وم، زه ډېر بېوسه وم خو ما دومره کړې وه کله چې ټوله دنیا د مدرسې او د علم او د علما خلاف راجمع وه. الله پیغمبره ما دی مولا ته ما دی عالم ته ډاډ ورکړی و. دا علما مې کلک کړي و مضبوط کړي مې و. د خپل بچي د خولې نوڼۍ مې راغستې وه امې د دې علماو سره نیمه کړې وه. ما په خپل دیاړۍ کې هم د دې ویسه کړې وه. ما په خپله تنخوا کې هم د دې ویسه کړې وه. ما په خپل تجارت کې هم د دې ویسه کړې وه. ما په خپل کاروبار کې هم د دې ویسه کړې وه. څنګه چې مې د بچي ضروریات پوره کول دغسې مې د دغه مدرسې د طالب ضروریات پوره کول. څنګه چې مې د کور ضروریات پوره کول دغسې مې د مدرسې ضروریات پوره کول. الله پیغمبر دغه مې کړي بیا هم هلته سترګې اوچتې ټیټې به نه وي انشاءالله. کوو به ما سره د چا واده ده چې د دې مدرسې سره به د دې علماو په خپل دیاړۍ کې تجارت کې کاروبار کې ذمېدارۍ کې تنخوا کې به درې مهیسه کې به را سره دیو شریک واده را سره څوک کوي دواړه لاسونه دواړه پوره اوچت کړي شیطان لا پې ماته دا به واده وي انشاءالله. مړه په زوره ووایي واده ده الله دې عمل کولو توفیق راکړي.